حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام شخصیات حضرت قاری سے زورور مولا مالدار او دولتمن مولا هغه هم ناس دی نو ما غونته بیکاره و پکې څه کوي خو به هر صورت قاری سے وی او دو څلور خبرې وکړه. بدی غم کی دا مسئلی بنیادی حیثیت پا غم کی دا مسئلی یو حیثیت داری چی غم زفلی کورنے لسل منت دمکی او زمون مشران بی تعلیم و خیار او دانا خلقو او حدیث مبارک کی راضی چې د قیامت د علاماتو نه یو علامه داله چې کشران به لعنت لیدي په مشرانو خپلو چې د شین خر زامنو او زه د ایران شاهزاده یم نو زمون مشران بې تعلیم او خیار او دانا خلکو بیگا می سبق کی ملګرو ته دا خبره کوله مې مشران یو متل کوي هغه متل مونږ غلط کړی دی مونږ وایي تیر ير باقي روزګار دا درته چا وي چې تا تیر ير کړه ته به ځې پسو ستا دپاره لار او پاټلی څه ده تیر یاد باقی روزګار وګوره چې دې سړي زما بېعزتي وکړه ډډې ته تې ګرځه زما والد مرحوم به وي یو سړي در سره لږ ښه وکړه یېروی ما که د ده وسه شو دی به در سره نور ښه کوي یو سړي در سره لږه بدي وکړه د ده وسه شو دی به نور بد در سره کوي نو ځکه دا متل مونږ غلط کړ د هوښیارو د دانا خلکو هغه ضرب المثل مو غلط کړ چې تیر یاد او باقي روزګار او چې کله تا هغه تیر هېر کړل نو ستا دپاره دستورالعمل څه پاتې شو نو زمون مشران بی تعلیم او خیار او دانا خلقو چې په دې غم کې به عالم ته وي چې مسله وکړه چې دا لږ غمزفلې کورنۍ لږ شل منټه دمه شي او د پښتون قوم غم اټیټ کول دا د دل ګردو کار دی دا ګپ نه دی دویمه مسلمانان یو مسله ووري نو د سلو رکاتو نفل عمره ثواب وشو نو ستاسو عمره خیر راغی دریمه د هغې مسلې هغه ثواب هغه مرده ته وبخلی شي څلورمه د هر نیک عمل نه پس الله دعا قبلوي وی باران نشته باران به د کومې راځي دوا دې والوته او منځونه دې د پکوړو د چاڼ شو نو ته نور څه غواړې جنازې دې د پکوړو د چاڼ شوی منځونه د پکوړو د چاڼ شول ادانګه د مسلک حنفینا تیخته ده تیخته دا نن ځکه پکړ دی نو د هر نیک عمل نه پس الله دعا قبلوي
نو ټول مسلمانان په جمع دعا وکړي نو چې څوک ځي هغې لاړ شي چې څوک ایسارېږي ایسار شي او زما د مذهب کتاب هدایه الاجابت فی الجمع ارجا د جمع په دعا کې د قبلي دو زیات امید دی دغسې د قبل دیو جن ایاک نعبد راغلی او جی بالکل ایاک اعبد نه وای الان مصلی یوازې جی بالکل نو د جمع په دعا کې د قبلي دو زیات امید دی نو ټول ورته کچکولو نیسي پنځمه خبره په دوران د مسئلې کې ستاسو ضرورت پیښ شو انسان عاجز دی پړه کې وایه خدای مغفرت نصیب کړي او غلی پاسه ځه الدین یسر کېنه ما چې تلو ما ایثار شم او دا چلو هغه چلو نه بس پاسه پرون مولانا شجاع الملک صاحب دلته تقریر کولی زه ناست د لویو خلکو لوی انداز د داسې ما له راغی حق دا و چې زه وله ورغلی وي تقریر هغه الفاظ هم ډېر بهترین انداز سره هغه خبرې کولې او رنګ پکې ذوقه و چې د خپلو اکابرو تذکره یې کوله خو هلته 11 بجې جنازه وه اطلاع وه زه غلې پاڅېدم داسې لاړم او د سید حبیب باچا ته مې وویل او د هغه ډریور ته مې وویل چې ته به صاحب ته ووایې چې زه د مجبورۍ په عالم کې پاڅېدلی یم نو زه معذرت غواړم نو بس غلې پاسه ځه پړه کې وایي خدای مغفرت کې نصیب خبرې ته راځم سبا شپه یم ثوابې کې تقریر دی د سیرت په جلسه کې عمر رضا تیر کال مطلع الانوار صاحب ماښام مانځه نه پس تقریر و لکه د نوجوان غونډه کې تقریر یې کولو بیا زما تقریر و بس بیا فورا واپس رالم په سیرت درته 2 خبرې کوم په حیثیت د مسلمان دا ذهن نشین کا په تمام قرآن کریم کې د رحمت للعالمین دا اسم گرامی محمد دا په تمام قرآن کریم کې الله پاک 4 کرته ذکر کړي او وخت نشته چې دا درته 4 کرته ولې ذکر کو ما سره دې ټیم نشته او یوزل احمد ذکر دی امیر المومنین فی التفسیر فنا فی التوحید بلبل توحید په میدان د روحانیت کې د خپل دور قطب الارشاد علامه عبدالهادی شاه منصوری رحمت الله علیه دوره تفسیر کې فرمایل لکه پرون چې شجاع الملک صاحب د حضرت شیخ خبرې کولی وی په اسمانونو کې او فرشتو کې په احمد باندې یادېږي او په ځمکه باندې په محمد سره یادېږي مولانا زکریا شیخ الحدیث سهارنپوری رحمت الله علیه لیکي وی دا احمد نومو دا ورته بیبي آمینه یخو او د کائنات د پیدایش نه 2000 کال مخکې کائنات کے پیدائش سے 2000 سال پہلے خالق ارض و سما رب العالمین ستو سماد آقا رحمت للعالمین دا نم مبارک محمد 2000 کال مخکې د دنیا د پیدایش نه یخی دی دا امتیازی شان دی دا بل پیغمبر نه دی زمون په دې اکابرو کې مولانا عزیر گل نور الله مرقده اسیر مالټا رفیق شیخ الهند او د حضرت شیخ الهند زومم وو یو لوري په دوا بل لوري
په شیخ العرب والعجم حضرت مدني واده وه. زه به کله کله ملاقات ته ورتلم، خاموش به ناست. د دې بل ورورو نو والدې ورته نوم یخو نافع ګل، پلار ورله نوم یخو عبدالحق. نو دا د مولانا عسیر ګل صاحب ورورو، نو هغه به لیکه عبدالحق نافع ګل. چا دې تپوس وکړي صاحب دا څنګه مسله د عبدالحق ورو یا نافع ګل ده؟ وی زه د خپلې والدې عظمت او احترام ساتم او د خپل والد ګرامي عظمت او احترام ساتم. پلار راته نوم یخی دی عبدالحق، مور لا نوم یخو نافع ګل، نبی ځکه چې لیکم عبدالحق نافع ګل. رنګ بنی داسې خلک، ځکه داسې خلک الله د خپل دین د خدمت لپاره انتخاب کړي. بل شپه عبدالقیوم حقانی سے په ټلیفون وی عمرې ته روان یم دعاګانې کوي، او چې د مسلم شریف دا شرح الله پای تکمیل ته فوراً ورسي چاپ شي. مې د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه نگاه در باندې پرته ده، او مې د امیر المؤمنین فی الحدیث فنا فی الحدیث بلبل حدیث قائد شریعت د مولانا عبدالحق نگاه در باندې پرته ده. هغه الله د حدیث یار د پاره منتخب کړو، هغه رنگ او عکس در باندې چړاو دی، هغه جلک در باندې مې ان شاء الله د بخاری شرح به مکمل کې وی الله دې تاسو الفاظ قبول کړي. نو څنګه مولانا بلیکل عبدالحق نافع ګل، نو حضور پاک تا بی بی آمینه نوم کی خود احمد، او رب العالمین د کائنات د پیدایش نه 2000 کال مخکې د حضور پاک نوم یخد محمد. خو په دنیا کې بیا دا نوم لومبیا د عبدالمطلب سے په خود راغی وی محمد. محمد وی ستا وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو، اگر ذات چې دا غستایه نکړی شي، مفردات او قاموس لیکي الذي يحمد مرة بعد مرة. محمد هغه ذات ته ویلی شي چې دا هغه پر لپسې ستاینه کیږي، پر لپسې د سحر په اذان کې ستاینه کیږي، د ماسپښین په اذان کې ستاینه کیږي، د مازدیګر په اذان کې ستاینه کیږي، د ماښام په اذان کې ستاینه کیږي، د ماسخوتن په اذان کې ستاینه کیږي، په قرآن کریم کې ستاینه کیږي، په جنازه کې ستاینه کیږي، په دین تکبیر کې څه درود وایي، په قبر کې ستاینه کیږي، په میدان محشر کې ستاینه کیږي. احادیث کې باب الشفاعه ځان له باب لګي، هغه کې حدیث راځي د شفاعت. وای ما جناس په میدان محشر کې به خلک پریشان شي. د محشر خلق به حضرت آدم علیه السلام تراشی، و آدم علیه السلام رب ذوالجلال ته زمون سفارش وکړه چې یا یو خواشو یا بل خواشو. حضرت آدم علیه السلام ورته فرمایي لست لها، زه د دې مقام اهل او جوګنیما، علیکم بموسی ابراهیم، تاسو حضرت ابراهیم ته ورشه، علیکم بموسی حضرت موسی ته ورشه. حضرت موسی ورته لست لها، زه د دې مقام اهل او جوګنیما.
علیکم بی عیسیٰ تاسو حضرت عیسیٰ تورشه ابورتو لست لها زددی مقام اهل و جوگنیما تاسو علیکم بی محمد تاسو محمد رسول اللہ تلرشه طول پریشانے با تا محمد رسول اللہ پلمن کے ختمی گی یو خبر وورا زمون نسبت مقام مصطفیٰ زمون نسبت مقام مصطفیٰ اقبال ذکر وی در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروی ماضی نامی مصطفیٰ است او زمون منشور قرآن مصطفیٰ زمون حجیت و دلیل کلام مصطفیٰ زمون مشعل سنت مصطفیٰ او زمون معیار اصحاب مصطفیٰ زمون دا فکر دین مصطفیٰ زمون تمنا شفاعت مصطفیٰ دے ٹاپک باندې نو ورکو حضور پاک تبراشی حضور پاک با سجده پریوزی پورته نبا آواز شي په تمام محشر کی شان بیانی کی شان سبوئی ارفع راسک یا محمد پورته نبا آواز شي سر مبارک پورته کا سلطوطا اشفاعت و شفا چې کم سوال کې زبې وي قبلهما چې د چا په باره کې شفاعت کې زبې قبلهما الله دې په میدان محشر کې ستاسو زمون شفاعت مصطفی نصیب کړي نو د محمد معنا څه الذي يحمد مرة بعد مرة پر لفظی تعریف کیږي سادی صاحب وی در بند ای مباش کہ مضمون نماندہ است صد سال میں توان سخن الزلفیار گفت بدی فکر کے مقرد کے چو ٹاپک ختم دے سل کال دا محمد رسول اللہ دا ظلف استایا نکوا سل کال با ختم شی وستو زمان جانان دا ظلف شان با ختم نشی قرآن کریم وی والضحا واللیل اذا سجا حضرت شیخ شاہ منصور بدا مانا کولا قسم خرم ستاپ مخ مبارک باندے چی دا ساخ دن ور پشان زلیدن کے دے واللیلی ازا سجا او قسم خرم ستاپ ظلف باندے چی دا تکی تور شپی پشانتی تکی تور دی لبید سرحد مولانا عبداللہ سے بھی ترجمہ کئی وی خطلی دا بشر ندی شغلی دا ودحا دی خطلی دا بشر ندی شغلی دا ودحا دی زلف دی خوری پا صدر پاس ازا سجا دی زلف دی خوری پا صدر پاس ازا سجا دی نو محمد دیتے وی مفردات وی الذي اجمعت فيه الخصال المحمودة محمد هغه چاته ویلی شي چې ټول خیسته صفات د ذات کی جمع وي محمد دیته وي نو اوس چې څومره د محمد رسول الله سره کنیکشن راځي څومره په دستاینه وړګرځي په دنیا کې مو په ځنکدن کې مو په قبر کې مو په میدان محشر کې زمونږ د کلی یو مشر خدای دې مغفرت نصیب کړي محمد کاکا د بازار وی د درنو سره چې ګرځي نو خلک به درته درون ګوري او چې د سپکو سره ګرځي نو خلک به درته سپک ګوري نو په دې یو خبره بیا کوله مردان ته تلو را زما والد صاحب سره ناسو نو دا خبره ورته کوله وی کړپې ته تلو ما بونیر کړپې ته امزلا خان بابال ته یو خانو لکه د جمشید خان او د شاه حسن خان په شان حیثیت یو بیمانه مخ کې د علي خادیان روانو نو هغې سره باجه وه ډول ورسره هغه دمسه ورسره بل سره یې تورې وه په لاس کې
وی زوم ورپسې ومه خو یې نور ګرم و نو یې شړۍ مې را غونډه کړې وه نو یې به دې ترخ کې مې داسې نیولې وه نو یې چې روان ومه نو یې واړو داسې نو هغه وړو یو بل ته وي چې د وروستني کاکا سره د ترخ هغه باجه ده مې ده سره د ترخ هغه باجه ده پخوا هغه باجه و که نه د ترخ هغه څنګونه به ته جوړ نو یې د ده سره د ترخ باجه ده وی زه لږ وروسته شومه ویم چې شیخ راته میلاو شو خو چې دینه ډډې ته شم وی زه داسې په منځ ورغلم ډېرې ته هغوی داسې زه را چارج کړل وی دروازه باندې ور دننه کېدو نو یو ځای ور دننه شو چې ور دننه شو نو چې کېناستمه نو بیا هغې هم کېناست خو یې چا راته ونی چې د سړي زوی که د ښځو زوی وی هغه نوکر ته مې چې دې خوا راشه خان پھر راځه چې کېنه دغه ته هغه په خپل طبیعت راځي ما ورته چې دې خوا راشه په کونه دې ډنډه منډم لړ شه ورته چې د بازار محمد خان راغلی زر را پاسه زر راکړه وی ښه وی بایلختونه یې راته درې کېښوده وی دغه راغی حمزالله خان بابا را تر غاړه ورته سړو سره یې لاس میلو کړه وی نوکر ته چې دې له دې چای راوړي وي چې نه نو بیا هغې وزورلو چې زما نه جامې وباسئ چې د دې دغسې ناستې چې هم نه چې دلته دې لره وی راځه محمد خان تا سره مې د پردې خبره ده نو بیا زه داسې ډډې ته کېنولم وی چې تلل نو هغې نه تپوس وي څنګه راغلي یې وی چې په دې لارې تلو یې وایي چې خان بابا سلام به وکړو وی هغه وخت یې 10 روپۍ ډېر ښه و نو هر یو له یې 10 روپۍ ورکړې وی چې ځئ وی لاړلو وی ما ورته خبره وکړه چې دغسې چلي خبره مې دا دی جي چې د محمد رسول الله سره جوړاو راغلی په میدان محشر کې به دې شان وي په دنیا کې به دې شان وي په ځنکدن کې به دې شان وي او دا خبر را نږدې دا نه کوم نوره خو جوړاو ځان ساته جوړاو د عزتمندو سره کېنه د محمد رسول الله په عشق کې راشه دا زمونږ سرمایه څه شی دی عشق مصطفی نو بس د دې موقع مناسبت سره درته دا خبره کوم مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکي په ذکر الموت کې وی اکبر بادشاہ په محل کې ناستو چې په محل کې ناستو وی خوب ولا جوټکه داسې ورکړه وی را پاسېده ولې وی دغه ورته مخامخ ناستو بیربل وی بیربل ورته چې ولې وی ویریدم دا څه وی د قبر د تیارونه وی هغه ورته چې په قبر کې تیار شي چې کله محمد رسول الله په مخ د ځمکې تشریف هغه رڼا د نبوت د مسلمانانو کورونو ته سپلایي کېده او کله چې روغې هر څه تشریف وړلی دی نو هغه رڼا د نبوت د مسلمانانو قبرونو ته سپلایي کېږي الله دې ستاسو زمونږ او د ایاز باچا د ټولو دوستانو او زمونږ د اکابرو قبرونو ته د ګنبد هزار هغه رڼا سپلایي جاری ساتي ان شاء الله چې دا الله دې دغه سپلایي جاری ساتي تر قیامت پورې اوس ټول دوستانو یو ځل الحمد او درې ځله قل هو سورت اخلاص د ایصال ثواب په بنیاد باندې نو د هغې ثواب مرحوم ته وبخو او حضرت قاري صاحب خوله پاکه ده نو دې به دعا وکړي بسم الله الرحمن الرحیم